الله تبارک و تعالی چې مونږ او تاسو ته کوم دین را کړی دی دا دین د اسلام دی او د اسلام معنا ده سلامتیا. سلامتیا دې ته ویل کېږي چې یو مسلمان ته د بل مسلمان نه شر هغه ونه رسي او حتی الوسع یو مسلمان د بل مسلمان هغه خیر خواشي. تمام انبیاء کرام هغه چې راغلي دي نو قومونو کافرانو قسمه قسم خبرې هغه کړې دي، لیکن انبیاء کرامو دغه یو خبره کړې ده چې انی لکم ناصح امین، چې زه ستاسو دپاره خیرخوا یم او زه امانتدار یم. تمام انبیاء کرام هغه د امت خیرخوا دي، هغه دا کوشش کړی دی چې امت ته خیر میلو شي، د دنیا او د آخرت بهتري او کامیابی هغه امت ته ورورسي. خیرخواهی هغه څه ته ویل کېږي؟ یو انسان بل ته خیر رسوي، د دې څه معنا ده؟ نو دا دوه قسمه دي. یو دا چې انسان بل چاته دنیاوي خیر او دنیاوي نفع ورسوي، لکه دې زمانه کې ډېر خلک هسپتالونه جوړ کړي، روډونه جوړ کړي، داسې فری ګاډي مقرر کړي چې په هغې کې به غریبانان فری سفر کوي، چاته پیسې ورکړي، چاته سامان ورسوي، چاته څه دا دنیاوي خیرخواهي ده. او یو دینی خیرخواهی ده. دینی خیرخواهی هغه دا ده چې یو انسان دا کوشش وکړي چې بل د دین ورسي، دا کوشش وکړي چې بل ته هدایت میلاو شي، دا کوشش وکړي چې د یو مسلمان اصلاح شي یا د یو کافر هدایت او ایمان نصیب شي. دا دویمه خیرخواهی چې دینی ده دا ډیره افضل او بهتره ده، ځکه چې اول قسم خیرخواهی چې یو انسان چا سره مدد وکړي، که یو انسان د لوږې د تندې د وجهې نه هغه مړم شو، اول خو مړ کېږي نه، خو بالفرض که مړم شو نو هغه یو ډېر لوی مقام وموندو، د الله په نس باندې هغه ډېر محبوب انسان شو، د الله خوښ انسان شو. دنیا کې خو هغه باندې تکلیف رالو، خو د آخرت تمام تکالیف د هغه نه ختم شو، ابدي زندگی د هغه د خوشحالۍ شوه. او که یو انسان په بېدینۍ باندې مړ شو نو دنیا کې خو هغه ډېرې مزې کړې وې، خو لیکن آخرت ابدالآباد زندگی د هغه تباه او برباد شو او ختمه شوه. نو دې وجې نه کوم حضرات چې د انسان د آخرت د خیرخواهۍ فکر کوي، هغه خیرخواهي افضل او بهتره ده، ځکه د ابدي زندگی فکر ورته کوي. ابدي زندگی هغه د آخرت زندگی ده، او د هغې خیرخواهۍ دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تمام انبیاء کرام دنیا ته راستوري شوي چې انسان د بل خیرخوا شي دیني اعتبار سره. په دنیاوي اعتبار سره یې وس کېږي دا خو هم ډېره ښه خبره ده، او شریعت مطهره د دې حکم ورکړی دی چې یو بل سره تاسو مدد کوي. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. الله فرمایي صحابه کرام داسې خلک دی چې دی بل ته مخکېوالی ورکوي، اگر چې پخپله هم د دې مدد هغه محتاج وي، خو لیکن د بل خیال ساتي. نو دنیاوي خیرخواهي هم قرآن مجید کې احادیث مبارکو کې راغلي ده، خو د آخرت خیرخواهي او د آخرت سوچ د چا کول د دې نه لویه خیرخواهي اړوشته دی نه.
یو انسان دنیا کې څومره په مشکلاتو کې وي خو لیکن چې د آخرت زندگی برابر ده نو دا انسان همیشه دپاره کامیاب روان دی. دنیا کې به دته معمولی پریشانی راشي لیکن زړه مطمئن دی او آخرت کې ورته مکمل انعامات دي. او د دغه خیرخواهۍ دیني دپاره الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو په دې میاشت کې دا رشتې دا تعلقات دا ګاونډګري دا علاقایي محبتونه دا څیزونه الله تعالی ځکه پیدا کړي دي چې یو انسان د بل انسان خیرخواه شي. د ښځې او د خاوند رشته الله دې دپاره جوړه کړې ده چې دا خاوند د ښځې خیرخواه شي او دا ښځه د خاوند. د پلار او د زوی رشته الله تعالی دې دپاره جوړه کړې ده چې دا زوی د پلار خیرخواه شي او پلار د زوی خیرخواه شي. ضرور سره رشته دې دپاره ده چې د یو بل خیرخواه شي، ورور د یو ورور بل ورور د بل ورور. داسې تمامې رشتې چې مونږ ذهن کې راولو نو دا د دې دپاره نه دي چې دې کې مونږ د بل شرخوا شو، د بل شر ولټو، نه چې د بل خیر ولټو، د بل صفات ولټو. کوشش وکړو چې زما د لاس د یو بل مسلمان ته خیر ورسي. بزرګان وایي هر څه وکړه خو د مسلمان زړه هغه مه ازاروه. د مسلمان زړه ازارول دا ډېر خطرناک څیز دی. او بیا دې سره علما یو ناشنا خبره کوي، وایي څوک چې د شریعت خلاف کوي نو دی د نبي علیه السلام زړه ازاروي، نو دی به څنګه د خیر رسول وي. ډېر خلک وایي که نه یاره د مسلمان خیرخواه یم، د مسلمان زړه نه ازاروم، مونځ نه کومه، وایي د مسلمان زړه نه ازاروم، او روژه نه نیسمه داسې تکړه نه یم خو د مسلمان زړه نه ازاروم. کم کس چې د شریعت خلاف کار کوي، مونځ نه کوي یا د شریعت یو حکم نه مانی، د ده ذهن کې خدا دې زه د چا زړه نه ازاروم، لیکن دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه ازاروي. یو شاعر قتیل نوم یو تقریبا ډېر ښه اشعار به وي د نبي علیه الصلاة والسلام په مدح کې، او د فارسی اشعار به وي. د هندوستان یو عالم د ده په اشعارو باندې مایل شو چې یاره ډېر ښه اشعار یې لیکلي دي، نو هغه به د ده اشعار خلکو ته وي، تقریرونو کې به وي، کتابونو کې به وي، او ډېر محبت یې ورسره پیدا شو. یو پیری شوق پیدا شو چې یاره زه ایران ته د دې قتیل سره ملاقات کوم، دا به ډېر ښه انسان وي ځکه د نبي علیه السلام په عشق کې اشعار لیکي. موبایل خو نه چې د هغه تصویر یې لیدلی وي. هغه لوی سفر وکړو د هندوستان او د ایران ډېر لویه فاصله ده. هغه راغلو پخوا د دې خلکو په دې عمر کې برکت و، دوی به اسفار کول، لرې لرې بتله، یو بل سره به ملاقاتونه و محبتونه و عقیدتونه و یو بل پسې بتله، لرې لرې بتله. دی رالو ایران ته، قتیل شاعر ته پوس یې وکړو چې ورته وی کور یې هغه دی. کور ته ورغلو، کور کې ورته بیبي وویل چې هغه خو تللی دی بازار ته، بازار لارې معلومه کوي، زه لاره کې به روان یم میلاو به شي راتله. چې لاړو هغه د حجام په سیټ باندې ناست و، ږیره یې خروله. الله اکبر. دی ډېر خفه شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د عشق دومره ښه اشعار یې لیکلي دي او دی ږیره خروي. نو هغه ورته وایي هغه بې پوه شو، نو هغه ورسره یو څو خبرې وکړې، نو بیا میاشت کې ورسره دا خبره مو وکړه چې یاره زه خو تا پسې دې دپاره راغلی وم چې ته ما ته عاشق رسول ښکاره شوې. ډېر ښه اشعار دی د نبي علیه السلام په مدحه کې لیکلي دي، نعتونه دي لیکلي، او ته ږیره خرې. نو هغه ورته وایي ریش می خرم لیکن دلی کسې نه می خرم. وایي ږیره خرومه خو د چا زړه نه ازارومه، ږیره وایي خرومه خو د چا زړه نه ازارومه، چا تکلیف نه رسومه. دا عالم ورته وایي دل مصطفی می خري، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه هغه ازاري، هغه چې کوم دی نو اړوي. نو دغه ټایم کې د قتیل شاعر هغه حجام ته وایي اخوا شه، بس نور زه ږیره نه خورم، بس هغه دغه یې په ورته لګولي و، لیبلیډ نه استعمال کړی.
دغه ټیم دی قتیل یو شعر ویلی وی جزاک الله کې چشمم باز کر دی وی الله دې تا ته ډېر جزای خیر درکړي زما د زړه سترګې دې کولاو زما د زړه سترګې دې کولاو کې اوس دې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره هغه میلاو ما ته خدا پته نه وه چې په دې نبي علیه السلام داسې خفه کېږي نن مونږ وایو مسلمان ما زاره ورڅه کوه نه مسلمان باندې هم نازاره خو لوی مسلمان لوی مؤمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه ډب هم نه ازارې هغه د شریعت چې څوک خلاف وکړي د هغه ډب یې ازارېږي حضرت تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته روزانه او بعض روایاتو کې لیکلي د پیر او د جمعرات چې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته د ټول امت اعمال پیش کیږي د ټول امت عملونه ورته هغه پیش کیږي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د اعمال ګوري چې زما اوستا اعمال ګوري څنګه خفه به که خوشاله مونږ دا سوچ زما عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته روان دی کاغې کې داسې خبره وه چې هغه د ګناهونو وه د الله د نافرمانۍ وه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخالفت و هغه به قبر کې ګوري دا به ما ته دعا کوي که نه زړه به یې خفه کېږي زړه به یې خفه کېږي زړه به یې درد کوي او څوک چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه ته درد ورسوي هغه د خیر رسم نه ومومي نه په دنیا کې هغه ته خیر میلو شي نه په آخرت کې هغه ته خیر میلو شي فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم الله تعالی قرآن مجید څوک چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حکم او د طریقې خلاف کوي دی د انتظار وکړي دنیا کې به هم مصیبتونه راځي آخرت کې ورته دردناک عذاب نو موږ ورونو سوچ وکړو چې مونږ د بل مسلمان خیرخوا شو نمبر 1 او نمبر 2 دا چې زمونږ د ژوند نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت هغه وشي زمونږ ژوند د سنتو طریقو مطابق شي مونږ خپل ژوند باندې نظر واچو الله ته مخامخ کېده دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به د قیامت پر ورځ مخامخ کېږو د شفاعت درخواست وکړو او احادیث مبارکو کې راغلي صحیح احادیث مبارکه دي چې ډېرې ډلې به د نبی علیہ السلام مجلس ته رواني چې زما شفاعت وکړه فرشتي به راوشړي نبی علیہ السلام ته به نه پرېږدي حضور به وایي راپرېږدئ دا زما امت دی فرشتې به وایي یا رسول الله تا ته څه پته ده ستا نه بعد دی څه کړي تا نه بعد دی څه کړي دا ستا د شفاعت قابل نه دي حضور صلی الله علیه وسلم به چپ شي زما وروڼو چې هسې نه د قیامت په ورځ باندې هم مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محرومه شو د خپلو اعمالو د وجې چې مونږ هغه اعمال وکړو چې د قیامت په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ شفاعت کوي چې فرشتې مو راونشړي چې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې زمونږ عملنامې نبی علیہ السلام ته پیش کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته دعا وکړي چې بد دعا راته ونکړي نن سبا د نوي رڼا خلک وی دا خو 22 کروڑ پاکستان دی که 23 کروڑ پاکستان دی صرف د پاکستانیانو عملنامې هغه نبی علیہ السلام نشي کتی یو هفته کې نو د نورې دنیا به څنګه وکړو دا ټول د عقل خبره ستا او زما عقل نبی کریم صلی الله علیه وسلم والا عقل داسې نه دی کتابونو کې لیکلي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقل او علم څومره دی په مخ د ځمکه چې څومره د شګو ذرې دي او د اوبو څومره ساس کې دي او د پاڼو د ونو څومره پاڼې دي د دینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم په 100 چنده سیوا هغه عقل د دینه 100 چنده تیز دی استاو زما عقل دی تاسو زما کمپیوټر نه دی چې کار کوي دا د هغه کمپیوټر دی دا د الله د محبوب کمپیوټر دی الله تعالی د هغه محبت مونږ ته نصیب فرمایي